مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ لیکلی دی چې عالم پسې چا کنزلی وکړي، چا ور پسې سپکاوی وکړو، چا یې بې عزتي وکړه او دله مرګ راغی، وایي په قبر کې دا کیدي، وایي د ده دا مخ به د قبلې نه اوړي او که څوک یې نه مني نو لاړ شئ قبر ولا راکولاو کې ویې ګورئ، قبلې نه به مخ اوړېدلی، قبلې نه به مخ. ها نن زما عزتمندو دغه تحریک چلیږي. ما تاسو ویلي د علماو نه بغیر تاسو هیڅ هم نه، د علماو نه بغیر تاسو هیڅ هم نشئ کولی. نن چې پوره دنیا یریږي د عالم او د طالب نه یریږي، تا نه څوک سترګم د چا نه رپېږي. ملا عمر نوم به تاسو اورېدلی، ملا عمر دا د یو مدرسې طالب و، مدرسه کې قال الله قال الرسول ویلي، په امریکې درله سر وګرځولو. زما عزتمندو دا په دې چټیانو باندې ناس خلق دا د قرآن نه خبر دی، دا د حدیثو نه خبر دی. مولانا الیاس رحمت الله علیه نه تبلیغ والاو شکایت وکړو چې یاره جی زمونږ دا مسجد امام دی او زمونږ سره په اعمالو کې نه جوړاوي. خیال دی تبلیغ والا د مولانا الیاس رحمت الله علیه نه شکایت کوي چې ګوره زمونږ دا امام موږ سره تبلیغی اعمالو کې نه شریکیږي، نه شاملیږي، او ورته وایي د خپل مسجد امام د عالم نه د خوله خاموشه کا، ورنه خاتمه به دې په کفر باندې وشي. الله اکبر. نن په ښځه باندې به اوس نه رسي، په بچی به اوس نه رسي، په ګاونډي به اوس نه رسي، او مسجد کې با مسجد امام ته به نیغ نیغ کیږي. نو پته دا ولګېده چې زما عزتمندو د دا تربیت نه دی شوی، دا عالم نه پیژني، دا د عالم د مقام نه خبر نه دی. صرف امام ابو حنیفہ نام ہی کافی ہے رحمہ اللہ. یو کس د ګستاخی په انداز کې، د بے ادبی په انداز کې، د بے عزتی په انداز کې راغی وی امام صاحب اوس خلک هم ناست دي، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته داسې کوي وی امام صاحب زه خو خبر شیم چې ستا پلار وفات شوی دی، ستا مور کونډه ده، نو د دې نکاح به ما سره ونه کړي. څومره سخته خبره د خلکو په مخامخ یو بوډۍ ښځه ته یادې، یو بوډۍ ښځې پسې ته د نکاح پیغام لیږي. امام صاحب آغا اخلاق والا، هغه د انسانیت په ختمه وا، هغې سره علم و، د علم خاوند و، د پیغمبر علیه السلام سچا پکا وارث. سوی ورته چې دا اختیار خو زما مور له الله پاک ورکړی دی، زما مور عاقله ده، بالغه ده، د دې اختیار زما مور سره دی. زه به لاړ شم د مور نه به تپوس وکړم، که تا سره نکاح کول غواړي خو در سره به وکړم، والله نکاح به در سره وکړو. لیکن هغه وخندله ولاړې چې څنګه لاړې، لږ شان تللو نه بعد را پرېوتو او سټې ولګېدو. زما عزتمندو سټې مات شو، په همغه ځای کې مردار شو. دا د علماو ګستاخي الله جل جلاله دا بدل اخلي. والله چې چا کنزل کړي بغیر د توبې دله مرګ راغې، پر رب کعبه قسم زما عزتمندو د جهنم هغه دلدل کې به پروت وي چې نور جهنمین مم د دې د جهنمي نه، د دې د سزا نه، د دې د عذاب نه به فنا غواړي. موږ چرته هم کامیابېدی نه شو چې موږ د خپلو علماو سره ربط نه وي، د خپلو علماو سره تعلق نه وي، او محبت قسم د الله په ذات باندې چا چې د علماو سره محبت کړی دی، نو الله جل جلاله د دې سړي په اولاد کې حافظان، عالمان، د دین دایان، مفسرین، محدثین، مجتهدین الله پاک پیدا کړي. نن چې زه په منبر ناستم، دا زما والد صاحب د علماو سره محبت کړی دی، د علماو خدمت یې کړی دی.